अस्सलामुअलैकुम मलगुरो په अंडर 19 वर्ल्ड कप کې افغانستان अंडر 19 ټیم د نیوزیلند نه هم میچ بایلوجي چونکه دا میچ افغانستان لا غټل ډیر زیات ضروری ځکه نیکسټ راوند ته دا میچ غټل د افغانستان لپاره ضروری وږي مکمل سکور کارت باندې خبره کو یو لو ټوټل سکور چې افغانستان ټوټل ټیم په 92 رنزونو باندې اوټ شوی خو په جوابي کاروایی کې د افغانستان بالنګ هم ډیر زبردست چې په 92 رنزونو باندې نیوزیلند هم راګیر کړو چې نیوزیلند له هم نه کلاډي نوٹ کړو مکمل سکور کارت د سره شریکوم ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ په ګروپ سټیج باندې به هم خبره کوي چې دا میچ افغانستان ته ولې ګټل ضروري خو ټونه پهله په سکرین تاسو له سکور کارت کاري افغانستان انډر 19 کړي 91 رنزونه جی لس کلاډیان اوټ شوي دي او 21 اورونه وهلي 21.3 اورونه وهلي دي او یو د پاسه مطلب نه کم سل رنزونه کړي دي حسن عیسی اخر سلور رنزونه باندې اوټ شوی دی جمشید چې کوم دی په 22 رنزونه باندې اوټ شوی دی خالد تنیوال په 2 رنزونو اوټ شوی دی بیا کړه د کلاډیانو هیڅ سکور نه کړی سهیل خان ته نومان شاه یو رنز کړی دی رحیم الله 0 رنزونه کړی دي نصیر خان یو رنز کړی دی عرب ګل 10 رنزونه کړی دي الله غزنفر 9 رنزونه کړی دي خلیل احمد 3 رنزونه کړی دي بشیر احمد 6 رنزونه کړی دي کته دا کلاډیان که تاسو د فال اف وکټ سوخه ما تاسو ګورئ د افغانستان نو منی وکټ په سلور رنزونو پروت و بیا کړه تاسو راشي په 52 رنزونه سلورمه وکټ پروت ده په 52 رنزونه بیا 15 پروت ده په 53 بیا شپږم پروت ده په سلور 50 بیا ومه وکټ پروت ده مطلب دا سلورم 15 شپږم وم دا سلور وکټ چې کوم دي د صرف 2 رنزونه کړی دي په 2 رنزونو باندې دا سلور وکټ پروت دي چې دا افغانستان میډل اډر بیټینګ نو میډل اډر کمپلیټلی د افغانستان فیل شوی دی په دې وجه افغانستان یو ډیر لو ټوټل سکور وکړو چې افغانستان یو نیم سل په رنزونه کړی نو نیوزیلند انډر 19 لیډر په اسانه باندې شکست ورکول شو جی نیوزیلند د طرف اریان چې کوم د 15 اورونو کړي دي 3 رنزونه ورکړي 2 وکټ اشتري 15 وکټ پکې میټرو را اشتري دي چې اتا ورونه کړي دي 2 وکټ پکې ایوالډ مشتري دي 15 رنزونه ورکړي دي او یو وکټ پکې آسکر جیکسن اشتري دا چې 3 ورونه 14 یو وکټ جی اوس په جوابي کاروایی کې د افغانستان بالنګ وګوري او د نیوزیلند بیټینګ جی نیوزیلند انډر 19 په 92 رنزونه چې اسکړي دي میچ د افغانستان نه غټل خو په یو وکټ باندې دا میچ غټل دي نو کدا پلس 15 رنزونه نور افغانستان کړي وي نو دا خو بیا نیوزیلند نشو چې اسکول دا میچ افغانستان غټل شو جی رابي اتر رنزونه کړي لیوک واټسن 0 ټام جون 0 اولایور 0 دا ور درې کلاډیان ولا په 0 رنزونه باندې وټ کړي دي آسکر جیکسن شپږ 20 رنزونه کړي چې د پکې سکور کړي دی جی دولس پکې لچلان سٹاک کړي دي 15 رنزونه پکې زیت کیومینګ کړي دي سیم اولډ اور رنزونه کړي دي میټرو 15 رنزونه کړي دي ایوالډ چې کم دی 15 رنزونه کړي دي او ریان سورګاس چې کم دی په 0 رنزونه باندې نټ اوټ پاتې شوی دی او میټرای چې کوم دی د هم په 15 رنزونو باندې نټ اوټ پاتې شوی دی د افغانستان له طرف الله غزنفر لس ورونه کړی دی او کم 10 رنزونه 3 وکټي خلیل احمد سلور ورونو کې 14 2 وکټي عرب ګل اتو ورونو کې 12 2 وکټي یو وکټ پکې نصیر خان اشتلی د چې 15 ورونه کړی دی جی نو دا میچ نیوزیلند ګټل شو جی سوري نیوزیلند خو لډي ګټل افغانستان ګټل شو خو لس 15 رنزونه پکې سیوا کړیو ځکه نیوزیلند له هم په 9 کلاډیان اوټ کړي په یو وکټ باندې نیوزیلند انډر 19 دا میچ غټلو چون کې دا میچ غټل د افغانستان نه پر ډیر زیات ضروري چې تاسو لزه ټیبل خو مجي نو د افغانستان تاسو ګورئ افغانستان په دې پول کې تاسو لخکاري 2 میچونه کړي دواړه افغانستان بایلل جی چون کې اوس یو میچ نیپال سره پاتره کدا اوم غټي نو مطلب څه فائدہ نه ور کوي ځکه دوه ټیمان چې کوم دي د هر ګروپ نه به نیکسټ راوند ته کوالیفای کیږي نو کې نیوزیلند چې کوم دي دوه کړي دواړه غټل دي پاکستان یو کړي یو غټل د افغانستان نو نیپال سره پاتره نو نیپال نه چې پاکستان وګټي نو پاکستان هم کوالیفای شي چې د پاکستان رنټ چې کوم دی پلس 3.62 دی نو دې کې افغانستان لا مسله جوړه شوې ده جی نو په دې ویډیو کې دا سکور کارت مې سره شریکولو ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ والسلام